قرآن مختار موردن کو دا مولانا مفتی مصطفی امیر صاحب دا دور تفسیر القرآن دا 19 نمبر کے سٹ چپا مدرسہ جوار القرآن سلیم خان کی پا 25/7/2007 کی شعر تدید میلائی دو پتہ یاد ساتھی اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد نئی چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710-124 بلا با کمزوری بلا با زوروري نو داغي پمینس کې به اصلاح کول غواړي نو الله رب العزت پر دې اصلاح کوي نو حاکم پر دې اصلاح کوي جوړ وراولي نو خلیفہ ټکی نه معلومه کړه څه شي نه د خلیفہ ټکی نه جلالین حاشیہ جامع البیان هغه ذکر کوي یا نورم ذکر کوي خوي دادا نونو فسرینم ذکر کوي ځنه چې دعوت الله ویلو ټول دلته قرآن ټول قصه نه نقل کوي ټول قصه قرآن نه نقل کوي خو الله رب العزت ضروری ځای نقل کوي نو دا ورته الله ټول آدم علی السلام او داغه اولاد ټول تفصیل وته کړو چې داسې به ځنه کې انبیاء لګم ای به بیانو کی زنه به منی زنه به نه منی بیا به داسي وي نو الله رب العزت هغه وی چې الله دومره لوی رواني کوي نو بیا سره پیدا کوي اعتراض کړی د انسان د پیدایش باندې نه دا اعتراض نه دی بلکې دا سوال له حکمت ته دا نه چې ګنې فرشتو موږ سره حسد کړی دی او زمونږ په پیدایش باندې اعتراض کړی دی نه اعتراض نه دی جامع البیان ذکر کوي هو تعجب و استکشاف عما خفي عليهم من الحکمه هو تعجب و استکشاف اما خفی علیہم من الحکمہ چې فرشتو باندې کم حکمت پټو نو هغه حکمت باره کې تپوس کړي نو دا اعتراض نه دی چې ګینه په انسان اعتراض کو خو هغه صرف تپوس کړي دی نه حکمت باره کې فیا من یفسد فیا و یسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک او منګه چیو نو نسبح منګه پاکي بیانو بحمدک پستاین ستا باندې نسبحو لا اله وایو بحمدک الا الله نسبح لا اله الله منګه تا پاک غنو دار قسمه نقصان نه بحمدک او ټول صفاتونه د کمال تعالی وایو نسبحو منګه پاکي بیانو بحمدک پستاین ستا باندې ونقدس لک یومنا او پاکو ځانونه ستا تابعدار ایلا وانو قدسو نفوسنا لطاعتک او پاکو منگا خپل ځانونه ستا تابعدار لرا دیما وانو قدسو لک او پاکی به بیانو ستا آئنده اسم لگیایو نصبحو بحمدک پاکی بیانو اس پستاین ستا باندې لگیایو وانو قدسو لک او آئنده بهم پاکی بیانو تا لرا آئنده بهم زمانگ دا عملی نو دا پرشتو خپل عبادت اوس بعد او تکبر وکړو فرشتي څه کوي خپل عبادت زبادي په الله او فرشتي څه کوي تکبر کوي نه دا مطلب نه دی مطلب دا لکه یو نوکر دی یو سړی څه دی یو نوکر دی او هغه نوکر کارونه کوي اوم د دیری کار کوي اوم د غوانو کار کوي اوم د کور کار کوي سودا مودام راړي نا کاکا ته وی ملک صاحب وير پلان کی خانه یو سړی بل نیوم هغه ویسلا ويرا تا تګرانه دا تو ګورا دیرام ټول سنبالای غوانو کاروم کوي کورله سودا مودام راړي دا ګرانه دا یو کر ببلکم نا بدرته د غوانو دا کار کمای دا یو بتا کوي دیو ته وی جی بل نو کار ته ضرورت ته
اسه به تنخالی اسه وسالی تنخوا او د سار وختي کې دا ډیر جارو کوم بیا د غوانو کارو کوم بیا بازار ته چکرولو کوم سودارا نو دا د مالک ته او د ملک سے خپل کارز بادي نه دیو خپل تابعداري خي چې دا ټول کارونه د سر ته رسول شم نو بل نو کارته ضرورت نشته نو فرشتي وای الله من خدای عبادتونه منګه کو دا کارونه منګه کو زمنګ نه سکو طاهر اغله دیولې چې ته بل نیوي بل تاسو ضرورت ته بل نیولو تا بل پیدا کینو بل پیدا کول ته ضرورت ته ول زمنګ نه څه کمې شوی دی نو الله وینا الله ول جواب ورکي چې حکمت د توام قال انی اعلم ما لا تعلمون وی ورته الله یقینا چې عالمو پويګما ما پاسمانه لا تعلمون چې تاسو په نو پويږئ چې انسان په پیدایش کې څه حکمت ته د انسان په پیدایش کې څه حکمت ته تاسو پاره باندې نه پويږئ انی عالم ما لا تعلمون هغه سدي اتین تی سیات کې ذکر کوي کنه درې درشم کې انی عالمو غیب السماوات والارض زه پويګما په پټو د اسمانونو د زمکو زه په پټو پويګم تاسو نه پويږئ دوی مدام انی عالمو ما لا تعلمون زه پويګم په هغه چې تاسو په نه پويږئ هغه پويدل دا حکمت د الله چې انسان د الله رب العزت د ټولو صفاتونو د ظاهرې دو ځای دی ګورا پیریانو نافرمانی کولا نو د الله د قهر صفات کارا کېدو فرشتو تابعداري کولا نو د الله د رحم صفات کارا کېدو خدا سي او مخلوق پکارو شاغي کې د الله دوړ صفاتونه ښکار شي هغه انسان دی انسان ګناو کی نو د الله د قهر صفات کار شي توبه وباسي نو د الله د رحم صفات کار شي مظهر د الله د ټولو صفاتو دی انسان د الله د ټولو د صفاتو ښکار کېدو ځای دی او ښکار ده آدم علی السلام باندې رحم مو شو او آدم علیہ الصلوۃ والسلام سره ظاهری لګاونته کې د سختای معاملو مو شو نو ښکارا کېدلو مظهر دی زائد ښکارا کېدو دی بل او سره دام ده چې د عبادت مجموعه ده عبادت د انسان او ټولو سيزونو د عبادت مجموعه ده عبادت د انسان د ټولو سيزونو د عبادت سره مجموعه په بنشوي جوړي څنګه ونه عبادت کوي نو همیشه ولاړی دي ای قیام کوي سجده نه کوي قیام کوي ساروی چې دي سلور خپیز نو همیشه په رکوع دي همیشه په سدي په رکوع دي ګټه مار لړم لنډای همیشه په سجده دي دا سه او دغه چې کوم دي مارغان نو هغه همیشه گویا دي تسبیح او تهلیل وی ذکر او اذکار کوي دا سیو مخلوق پکارو چې د دې ټولو سيزونو د عبادت راجم کی هغه انسان دی څوک انسان په خلو باندې لګیا دی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك نو دای دو مارغانو د عبادت مظهر د مارغانو عبادت وکړو نو ولاړ دی نو دا د ونو عبادت نو رکوع لاړو نو دا د غوانو عبادت نو سجدې لاړو نو دا د ګټو د مار لړم او د لنډه عبادت او د ټولو عبادتونو مجموعه ده نو دیو جن الله انسان پیدا کو انی عالمو ما لا تعلمون زه پویګم پاغه چې تاسو په نو پویګی خلیفہ کې اوسو خبرې مونږ ورسته کوم ان شاء الله الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون هذه آیات کریمه کې یو لفظ دی او ټکی دی خلیفہ معنا د خلیفہ هغه صدا چې وایي قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفہ زبزمگا کی او خلیفہ پیدا کوم
د خلیفہ خپل معنا دا چې د خلافه نه دی هغه چې د چاروستو راځي د چا په ځای قائم کیږي او د چا ځای نیوي د بل چا ځای نیوي او د بل چا کارونه کوي نو هغه ته ویل کېږي خلیفہ. نو کدینا مراد خلیفہ د الله شي نو څه مطلب چې د الله خلیفہ مطلب دا چې نعوذ بالله د الله زینی وی او د الله کارونه سر ته رسي حالانکه سبب بندي او سبب د الله کارونه سر ته رسولي د خدای الله په ځای راتلیم نشي او د الله کارونه سر ته نشي رسوله. د خلیفہ معنا صدا یو معنا دادا خلیفہ د الله نه بلکې خلیفۃ من الجن خلیفہ د پیریانو. دا معنا تقریبا ټول مفسرین کوي هر تفسیر چې راوالی نو دا معنا به کړي چې خلیفہ معنا خلیفۃ من الجن خلیفہ د پیریانو نه چې مخ کې پزمکا مونږ ویل چې پیریان آبادو پیریانو فسادونه شروع کړل الله رب العزت ورپسې فرشتي راولې غلي چې دوی قتل کوي او ختم کوي. نو فرشتو سو وجل سي زنګلونو ته بیابانونو ته وشړل. دا شیطان نو مزبرګ چې دی دا ډیر عاجزته باز برګ دا ناس تو ذکر اسکار ما وحینو زه خو په کیسه ګناه زمانشته فرشتي په خپا شوي الله رب العزت ته وی دا یو خو په ډیر زیات برګ دینو الله ودا تلری کې خو فرشتو ډیر برګ دی نو یې ځخدا دې ځان سره راولي ته اسمان ته خود اول ته عبادتونه کول پته ما د خلافت چې ما به بیا د زمکه مشرکی او زما اولاد او زمکه باندې وسیږي په دې تم عبادتونه کول د خدای د پاره نه کول او د فرشتو استاد نو خپکیږي ما فرشتو بچکړه استاد چته خدا التو عبادتونه کول. نو الله رب العزت وی خلیفہ زمکه دغه شان دا غیر آباد ده څوک پښته ده نه پیریانو پزای اوس یو بل مخلوق پیدا کوم خلیفہ انی جاعل فی الارض خلیفہ زه پیدا کوم پزما کې او نائب د پیریانو نائب پیدا کوم. دویمه معنا او دام خکر معنا ده خلیفہ معنا ده چې یو مخلوق شای به یو بل ځای نیوي یو به مرشي دا په ځای به بل شي لار به مرشي داغه ځای به زوی ونیوي داغه به بل ځای ونیوي داغه به بل ځای ونیوي داغه به بل ځای ونیوي. قوما دا مانوم تقریبا ټول مفسرین کوي خلیفہ قوما یخلف بعضهم بعضا جیلن بعد جیلن وقرنن بعد قرنن. خلیفہ قوما یخلف بعضهم بعضا
جیلم بعد جیلن وقرنم بعد قرنن داس یو قوم چي بعد یو بل پزای راځي قوم د قوم نرستو پیړای د پیړای نرستو قبیله د قبیله نرستو داس به یو کس پس راځي ټول معنی ابن کثیر تقریبا ټول مفسرین دا معنا کوي چې یو بل ارستو برازي د قران نوم د دې تایید ملاويږي لکه سورۃ انعام اخیری آیات 165 وهو الذي جعلكم خلائف الارض الله دې هغه ذات چې ګرځولي تاسو لپاره خلائف الارض یو بل پس راتلون کی پزمکا کې پات کیدون کی پزمکا سکان الارض پات کیدون کی اوسیدون کی پزمکا سورۃ یونس یو لسمه سپارا وګورئ یونس یو لسمه سپارا آیت نمبر 14 کی ہوئی سار لسم ثم جعلناکم خلائف فی الارض بیا ګرځولې تاسو لرا پات کیدون کی اوسیدون کی بزمکا من بعدهم رستو د نورنا هغه یې لری کړل او تاسو په کې راوستي سورۃ اعراف نهم اتم سپارہ سورۃ اعراف اللہ آیت نمبر 74 اول 69 گوری یو کم او یایم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح او گوری چې ګرځولې تاسو رستو پاتې کیدونکي خلفاء من بعد قوم نوح رستو قوم نوح علیہ السلام نام دارنګ بیا سلور ایام کې وی واذکروا اذ جعلکم 74 واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبواکم فی الارض وګورئ واذکروا یاد کئ اذ جعلکم خلفاء چې کله ګرځولې تاسو پات کیدون کی پزما کې پس عادیانو نا عادیان لړل تاسو د زمکه مشران شوي دارنګ ګڼو ځایونو کې قران ذکر کوي چې خلائف معنا خلیفہ د یو بل پسې راتون کی یو بل پسې راتون کی سورۃ النحل آی کیم ذکر کئی سوار لسم سپارہ سورۃ النحل آیت نمبر 72 دعاوی آیم چیوبل پسی رازئی واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا زامن زامنو پسی راشی وحفظا تابع غیبسن وسی دایوبل پسی رازی وحفظا اون وسی فرزقکم من الطیبات نو دا قرآن سورت فاتر کی موئی دو اجتماع سپارہ سورت فاتر آیت نمبر 39 یو کم سلو اختم والذی جعلکم خلائف فی الارض اللہ دے آغازات چی گرزولی تاثرارا رستوراتون کزمکا کی خلائف فی الارض لن خلیفہ معنی دادا چی قوما یخلف بعضهم بعضا چیوبل پسے رازی درم مانا زن مفسرین دام کئی چې د خلیفہ
معنا دلته کې आवाज آدم علی السلام ټول آدمیان نه بلکې आवाज آدم علی السلام او آدم علی السلام پیغمبرو نو ټول پیغمبران نو خلیفہ معنا بیا غي گئی خلیفۃ منی خلیفۃ منی خلیفہ زمانہ زما خلیفہ وای الله رب العزت وای چې زما خلیفہ خو یوازې وی آدم علی السلام مراد دی او انبیاء کرام چې هغه د الله خلیفہ دي خو پس کې ابن جریر ذکر کوي سراج المنیرم ذکر کوي فی تنفیذ احکامی فی اجراء احکامی زما په احکامات جاری کولو کې رومی رحمہ اللہ ذکر کئی چو خدا اندر نے آیت در آیان چکلا اللہ کارن رازی چه خلق تووی داو کئی داو کئی داو کئی چو خدا اندر نے آیت در آیان نائب حق اند ای پیغمبران چه اللہ ازمکی تن رازی نائب حق اند ای پیغمبران دا اللہ نائبان دی انبیاء کرام انبیاء کرام دا اللہ نه احکامات واخلی او مخلوق ته بیان کی الله بیانول مخلوق ته خدا الله نه د اوریدو طاقت عام مخلوق نه لري عاجزان دي او د الله نه د اغستلو طاقت د عام خلقو نشته نو الله رب العزت پیغمبران هغه ته وی او پیغمبرانه بیا عام خلقو ته وی نو خلیفۃ منی خلیفہ زمانہ خو فی تنفیذ احکامی و اجراء احکامی دا معنی مرجوح معنی ده خمانه نه ده خو ګور بیام یوازې انبیاء ته مراد دي هر انسان نه چې هر انسان ګینه د الله خلیفہ شو هر انسان نه یوازې انبیاء کرام بیام دا معنی خنه ده ځکه دې کې د شرک بوی دی دا لاندې درا عینانه ده الله وی دا الفاظ موای چې کې د بیا دبای بوی چې د شرک بوی په کې اموای ولې د الله نه خلیفہ کېدل دوه قسم دي یو دا چې د الله خلیفہ شي په اغا کارونو تکوینیو کې الله باران وری نو پیغمبر ته وی چې دا اوسته باران وراو الله تعالی عزت ور کوي نو پیغمبر ته ته تعالی عزت ور کو الله ذلت ور کوي نو الله وی عزت ذلت ور کو الله رب العزت اولاد ور کوي وی عزت اولاد ور کو الله خالق دې نو پیغمبر ته عزت پیدائش کو دې احکام تکوینیو وی یو خلیفہ دې په دې کارونو کې دویم خلیفہ صرف د شریعت په کارونو کې نو دلته مراد ستا او د شریعت په کارونو کې کدا بل دی واغسنو چورلټ مشرکی خو کې دې شي بریله او مشرک اته نه دابل والی کنه نو د لاندې دراینا نه شاپور شیخ رحم الله فرمایل چې شیخ القرآن د پنځپیر رحم الله ویل چې دا دراینا د لاندې دی خلیفہ دا دوران غوند دی ځکه ته وای د الله نائب نو د الله نائب معنا بواله نو خلق به تنا تاب شریعت کې اغستی چې الله رب العزت احکامات انبیاء ته وای او انبیاء کرام خلقو ته وای او بریلیانو او شیعاګان ټول هغه به تنا دابل والی چې الله رب العزت نائبان ني چې سا الله کوي نو کارونه پیغمبران کوي او زمونږ امامان کوي دا رشیو مسلک ته غیبت نه دابل واخلي نو خدای چې دا معنی ونشي کله خلیفہ معنا د خلیفہ د الله شي بیا مجازي معنا مراد ده حقيقي نه بیا معنا د تابعدار او مامور خلیفہ د بل ماموري نو خلیفہ معنا مامور د الله او تابعدار د الله خلیفہ
تابعدار د الله، مامور د الله. دا بیا مجازی معنی ده. التحریر والتنویر کی ابن عاشور ذکر کړي. ابن عاشور تفسیر ده التحریر والتنویر ذکر کړي 315 ایمه صفحه او اولنې جلد وګد عبارت ته ما اصل وی او بیا مجازی معنی مراد ده. لکه اوسړه ځان لا د بیع لپاره وکیل مقرر کی هغه لګي داغه لپاره غسل او خرصول کوي. دا الله رب العزت تابعدار دی، خلیفہ دا الله تابعدار. التحریر والتنویر لابن العاشور 385 صفحه اولنې جلد. نو خلیفہ تابعدار دا الله. لکه سورۃ سواد کې وای یا داوود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داوودا منګه ګرځولې تعالی را تابعدار او حکم منونکې پزماکه کې چې تو زمنګ احکامات جاری کړي. یا داوود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، تمنګه ګرځولې تابعدار خپل پزماکه کې، پزما کې زمنګ تابعدارې. آیت نمبر 26 پاکستان سورۃ سواد پاکستان آیات کې خلیفہ نو دا مې صرف د انبیاء پورې ویلا چې انبیاء به د الله خلیفګان شي، خو ویلې خو نه دي، ویلې خو نه دي. په دې پوهیږي کنه؟ آیا عام انسانان یا مسلمانان د الله خلیفګان دی او کنه؟ د الله خلیفګان دی او کنه دي؟ یو خلیفہ خو په دغه معنا په غلطه چې سا الله کوي او غل دا بنده کوي، دا حقوق پر دی، شرک ته په دې باندې خو فتوا اوري چې څوک دا عقیده لري چې ولی یا نبی یا پیر او فقیر هغه د الله خلیفہ دی، الله ول اختیار ور کړی دی، دیو د الله په خوخه کارونه کوي، چې الله څه کوي نو دی هغه کوي. دا څه خلیفہ ویل دا حقوق ور دی، گمراهی ده. امام ابن تیمیہ رحمه الله صفحه 95 د منهاج السنت النبویہ کې ذکر کړي. دا کتاب دی منهاج السنت النبویہ صفحه 95 او سلورم جلد 95 صفحه او سلورم جلد کې ذکر کړي خلیفۃ عن خلق آخرین. د دې خلیفہ معنا کوي یعنی خلیفہ عن خلق آخرین، د بل مخلوق نه، یعنی د پیریانو خلیفہ. لا کما یظنه الاتحادیہ، دا سنا لکه چې اتحادیان ګمان کوي وغیرهم او د دین علاوه ان الانسان چې یقینا انسان خلیفۃ الله چې دا د الله سره خلیفہ دی. فهذا جهل وضلال، دا جهل او گمراهی ده. فهذا جهل وضلال، دا جهل او گمراهی ده. دویم عام انسانانو ته خلیفہ دی ویل چې خلیفۃ الله په صحیح معنی الله خلیفہ دا اطلاق چې دا الله خلیفګان دي. نو دا ویل څنګه دي؟ دې کې د مخ کې عالمانو اختلاف وو، مخ کو بکیوم عالمانو سنا سے اختلاف کړي دي. روستو وخت کې اوسنی وخت کې د تبلیغ اکابر او مشرانو کې هغه کوم ځنې عالمان عددي قائل نو او ځنې قائلو زنوی چې دا وای او زنوی چې موای. مولانا حبیب الحق سے اللہ دے عمر او صحت کی برکت واچی، او مولانا تجمل شاہ سے اللہ دے عمر او صحت کی برکت واچی. اغه دې قائل نو او ریوند مشرانو کې مولانا نذیر سے مدذ الله العالی اوم قائل دې نو، شیخ الحدیث سے چې کوم ریوند کې دي او ځنې عالمان داغي قائلو لکه مولانا احسان سے مدذ الله العالی ای قائلو. اوس مې اوریدلې دي داسې
چې تیر کال مشرانو دا ویلي دي چې دا ټکه مو وایي ایوم تحقیق کړي مشران دي رسیدلی وي په یو حد ته چې دا ټکه مو وایي مشران وي دا ټکه اوس بند کړي دي چې موږ د الله خلیفګان یو دا لفظ د بی ادبۍ نه خالی نه دی هر انسان د الله خلیفہ کېده چریم نشي هر انسان د الله نشي خلیفہ کېده په دې باندې اصل کې څه دلیل وو چا چې ویل دا غيوم څه دلیل وو وګد باس نکوم خلند یو څو ټکی وام یو دلیل داو یو دلیل خدا خلیفتن داو دا آیات انی جاعلن فی الارض خلیفہ چې پیدا کونکې یو مخلوق چا به خلیفہ د الله نو ټول انسانان د الله شو خلیفګان شو مدارک روایت نقل کړه دے مدارک روایت نقل کړه دے پایات د سورۃ آل عمران ولتکم منکم امه يدعون الى الخير 104 آیات باندې مدارک ما سر چې کوم مدارک ته صفحه 281 281 صفحه 200 یو اتیایما اولنې جلد چې نبی علیہ السلام فرمایي من امر بالمعروف ونهى عن المنکر فهو خلیفۃ اللہ فی ارضه وخلیفۃ رسوله وخلیفۃ کتابه من امر بالمعروف چا چې حکم کو پنه کو باندې او منع وکړه د بدونه هغه د الله خلیفہ دی پزمکه د الله کې خلیفہ د پیغمبر او خلیفہ د کتاب د الله زکه د ټولو دا کارو نو د دوم دا کار دی نو دا روایت دلیل دی خو دې روایت جواب دا دی لاندې مدارک سره لاندې تحقیق کې ذکر کړي چې دا روایت چا ذکر کړی دی فی ذکره الذهبی فی میزان الاعتدال دا روایت امام ذهبی میزان الاعتدال کې ذکر کړی دی دا میزان الاعتدال 400 صفحه ده او دریم جلد دی صفحه 400 او دریم جلد د 399 د ویخ نه شروع کړي او په 400 باندې دا روایت راوړل دي ما کتل دی بیا هغه ذکر کړی دی په ترجمه د قاده ابن رحمه کې او قال الازدی وغيره کذاب قاده ابن رحمه دروغجنو نو دروغجن روایت دلیل نشي کېده قاده ابن رحمه په دې روایت کې او هغه دروغجن دی قاده ابن رحمه کذاب دی دارنګه دا روایت دا چې نقل کړی دی نو لسان المیزان 400 صفحه او 4 جلد ابدی باندې رات کړی دی چې دا سړی محفوظ نه دی سند مکمل ذکر کړی دی لسان المیزان 400 صفحه او 4 جلد بس پکاب کې جوګور د قاده ابن رحمه په ترجمه کې دارنګ الکامل فی ضعفاء الرجال الکامل فی ضعفاء الرجال 4 صفحه او 6 جلد هغه په مراد کړی دی تخریج الاحادیث والآثار
214 صفحه اولنې جلد او په مراد کړی او دارنګ دا روایت فردوس الاخبار کې دیلمی نقل کړی دی فردوس الاخبار کې دیلمی دا روایت نقل کړی دی او داغه بارکی او جاله نافعه کې شاه عبدالعزیز رحم الله ذکر کوي چې دا قابل استدلال نه دی دا کتاب چې کوم دی نه دا قابل استدلال نه دی او جاله نافعه و مصفه کې آپ رد کړي وی دا کتاب فردوس الاخبار چې سود د روایت تایید بل چانی کړي نو دا غي باندې د روایت باندې اعتبار نه دی پکار او د دې تایید اړو شا کړي نه دی تایید چانه دی کړي دا روایت ضعیف ته روایت صحیح نه دی او دویم استدلال آغا دا چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ تا مفتاح دار سعاده ما سره چې کوم دا نو اولنې جلد او 213 صفحه 237 هغه کې یو سړی راغی باندې چی او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته وی خلیفۃ الرحمن انا معاشرن حنفاء نسجد بکرة واسیلا اور بننا للہ فی اموالنا حق الزکاة منزلا تنزیلا خلیفۃ الرحمن انا معاشرن وید اللہ خلیفہ یا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ته دا الله خلیفہ ویلی دی د دې نه جواب دادې چې دا سړی معلوم نه دی او کې دی شي چې د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ مخامخ نی ویلی که مخامخ ویلې نو هغه پیرات کړو لکه اوس دلیل وام چې چا ته مخامخ ویلی نو هغه پیرات کړی دی چې و دا الله خلیفہ ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ویلی چې ماته دا الله خلیفہ موای نو دا دلایل چې کوم دي نو ټول کمزوري دي دا آیات نه خماوي چې استدلال صحیح نه دی لکه د خلیفہ معنا دانه ده او دا حدیث جواب میو کو چې قاده ابن رحمه دی او د باندې چې قول هغه نوم دلیل صحیح نه دی ځکه دا غیرت ظاهر دی یو خو د باندې چې خبره معلوم نه دی دویم دا د کې دې شي داغه په نشوالي کې ویلي دویم اړه دا چې هغه وایي چې هر انسان د الله خلیفہ نه دی عالمان چې دي هغه د پیغمبر نائبان دي خو ال چې د پیغمبر والا کار وکي او کاوامو کې نور خلقو کې د پیغمبر کارو کو امر بالمعروف او نهی عن المنکر کو نو د پیغمبر نائب دی د پیغمبري کارو کو خو د الله رب العزت نائب او د الله خلیفہ ویل به دی دا دوی مړه هغه وایي چې دا جایز نه دی دا غي خو یو دلیل دی چې حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې مسلم روایت ته مسلم روایت ته چې دجال راوزی ای اخرج وانا فیکم که دجال راوته مشکات باب خروج الدجال کې هم دا حدیث نقل کړل دی مسلم هم دا کې نقل کړي وی ای اخرج وانا فیکم کدا دجال راوته زبتا سو کوم فانا حجیجو دونکم زبا سره تاسو طرفه جګړه کوم و ای اخرج ولست فیکم او کدا راوت او زبتا سو کې نو ما نو فامرون حجیجو نفسه ار یو د خپل ځان ذمہوار دی والله خلیفتی علی کل مؤمن او الله زما خلیفہ دی په هر یو مسلمان خلیفہ چاته وي الله تا الله خلیفہ دی د بندا ځکه الله د بندا خیال ساتي او الله د بندا کارونه سر ته رسي خو بندا د الله کارونه سر ته نشي رسوله نو الله ته د حدیث کې خلیفہ وي دویم مشکات باب الادعیه کې باب الدعوات کې اولنی جلد کې د سفر دعا نقل کړي
وګدا دعا ده اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون لنا سفرنا هذا وطعنا بوده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل دا تکي بکی اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل الله ته زمون سفر کې ملګری والخليفة في الاهل او زمون په کور کې زما خلیفہ نو الله څه شو خلیفہ الله د بنده خلیفہ دی خو بنده د الله خلیفہ کېدی نشي دریم د بخاری روایت ته الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سلمہ له دعا غوښتا یا اللهم اغفر لابي سلمى وارفع درجته في المهديين واخلفه في آله وی الله اللهم اغفر لابي سلمى مسلم دا روایت نقل کړي فتان کې اللهم اغفر لابي سلمى الله ابو سلمہ ته بخنو کې وارفع درجته في المهديين الله په هدایت والو کې درجه اوچته کې واخلف في آله او الله داغه خلیفہ شي داغه پکور کې داغه څه شي خلیفہ شي نو الله خلیفہ کیږي سو خدا دلائل دي بل دلیل دا دی چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ یا ورځ روانو یو سړی وته وی یا خلیفۃ الله ودا الله خلیفہ پاری هغه خپا شو هغه ته وی لا تقل خلیفۃ الله بل قل خلیفۃ رسول الله دا مو چې دا الله خلیفہ بلکې وای چې ودا نبی علیہ السلام خلیفہ دا روایت مسند احمد اولنې جلد او لسمه صفحه کې نقل کړی دی اولنې جلد او لسمه صفحه کې مسند احمد دا روایت نقل کړي دارنګه دا روایت تاریخ الخلفاء کې سیوطی نقل کړي تاریخ الخلفاء سبدریش پیتما کې څنګه ته چاوي شیخ خلیفۃ الله هغه ته دا سره اتموای ز په خپایم وای چې خلیفۃ رسول الله وانا راضم به او په دې باندې زه خوشاله یم دارنګه دا روایت تفسیر قرطبی هغه ذکر کړي په تفسیر د سورته فاتر کې کوم آیات چې د فاتر مې راړو له دا اک آیات دلان دي دا روایت قرطبی نقل کړی دی مجموع الزوائد هم نقل کړي او مفتاح دار السعاده هم نقل کړي او عمر رضی الله تعالی عنہ دانګي نور صحابه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ تا خلیفۃ رسول الله ویلی دي دا وته نه ویلی چې خلیفۃ الله شپږ دیرشمه صفه کتاب الخراج کی امام ابو یوسف صفحه 36 کی روایت نقل کړي شپږ دیرشمه کې شاګرد خلیفۃ رسول الله ویلی دي خلیفۃ الله وته نه ویلی وګد روایت ته کی وی فقیل یا خلیفۃ رسول الله لوین صرفتا اے دا الله نبی علیہ السلام خلیفہ تو واپس زمون بنور زو بس مونږ بنور زو تو واپس ځه جلبه کو د ملګرو سره نو تاوی تزا مونږ به واپس مونږ بزو نو تاویل یا خلیفۃ رسول الله دارنګ تاریخ الخلفاء کې عمر روایتونه نقل کړي دوا درې صفه 53-54 کې 350 او 450 کې هغه کې وای چې خلیفۃ رسول الله وتویلی نو خلیفۃ الله دا لفظ خنه دی امام قیم رحم الله هغه وای د کومه ډلې خبره خدا هغه وای فالصواب قول الطائفه المانعه منها
وی حق ادا ده چې څوک منع کوي نو دا غي حق خبره حق ده چې دا ویل خنه دي د ویلو نه منع پکار ده فالصواب قول طائفه المانعه منها وګد عبارت ته تقریبا 2-3 صفحه باس فيما ابن قیم رحمه الله کړه دي دارنګ هغه ذکر کوي په زاد المعاد کې اولنی جلد زاد المعاد اولنی جلد او صفحه 413 سالور سوا دیار لسما هغه ذکر کوي ومما يكره منها او دا هغه ټکونه چې هغه مکروه دي دا هغه ویلو ان یقول للسلطان خلیفۃ الله او نائب الله فی ارضه چې بادشاہ ته دی ویل شي چې دا د الله خلیفہ دی او دا د الله نائب دی وی فإن الخلیفۃ والنائب انما يكون عن غائب خلیفہ او نائب دا د غائب د طرف نه والله سبحانه وتعالى خلیفۃ الغائب فی اهله ووکیل عبده المؤمن والله سبحانه وتعالى خلیفۃ الغائب فی اهله ووکیل عبده المؤمن الله د بنده خلیفہ دی فکور داغه کی او د بنده کارونه سر تر رسون کړي نو خبره ده چې دې اطلاق نه دی ځانو ساتل شي او کو صوفیاو یا نور خلکو اطلاق کړي مای داغي مانوم تابعدار د الله او یا کچاویلی چې خلیفۃ الله داغي مانوي خلیفۃ من الله یعنی مقرر شده د طرف د الله نه خلفاء الله چې الله مقرر کړی پس مګه کې چې دی به یو بل نرستو پاتې کیږي اضافت د خلیفہ وی فاعل تا چې الله رب العزت پس مګه کې مقرر کړی دی دا توجیه ابن قیم کړی دا انی جاعل فی الارض خلیفہ یقینا ز پیدا کون کې پس ما کې خلیفہ تان دا الفاظ خیال ساتل دا ضروری دي په کار چې دا سه الفاظ دی ویل شي چې هغه جایزي او د بیا دبای بوې پکې نه قالوا اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وذ پويګم پاره حکمتونو چې تاسو په نه پويګي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أوليس هذا سورة بقرة درې بابونه اول باب شلایاتونو هغه کې بیان د دریو ډلو دویم باب د 20 آیات نه تر 39 یو کم سلختم آیات پورې او پاره کې بیانو د اصل دعوت د مرکزی مسلې د ټول قران او د ټول آسمانی دینونو یا ایها الناس اعبدوا ربکم مسله بیان کړه لکه کړه په پینځو دلایلو دوه اعتراضونه او داغي جوابونه هغه وکړل
سره د بیان د حال د مانونکو او نه مانونکو نه بیا سلور احسانونه د پاره د بیان د منلو د مسلې چې مسله ومنئ تاسو سره ما احسانونه کړی احسانونه می در سره کړی یو د نش نمشته کړی ای وینا ما پیدا کړی دویم د دنیا د فائدې سيزونه می تاسو له پیدا کړی درم تاسو بابا جی می په فرشتو درون کړو آی عزت من کړه میو سرورم سمامولی غنتا کې بے اراده کمه تراغلو هغه مې ورته معاف کړو نو واقع د آدم علی السلام دا ذکر کولا درستانو دو احسانونو د پاره پیدائش د آدم علیہ الصلات والسلام ذکر کا شاغی کې د الله حکمتو فرشتو ته تاسو په نه پويږئ او چې بزمګه کار د خلافت کوي او د جاری کولو د احکاماتو کوي نو هغه لا پوي او علم پکار دی نو الله رب العزت دا آدم علیہ السلام استعداد او صلاحیت ذکر کئی بلدام وا چې ظاهر کې و فرشتو او شیطان داویل چې مونږ اولنه خلیفہ کئی چې بل خلیفتوب لا پیدا کئی دا خلافت لبل سوک پیدا کئی نو مونږ اولې په دې ځمکه باندې نه خلیفہ کوي او خلافت دا کار زمونږ نه اولې نه اخلي نو د دواړو ډلو عجز الله ذکر کوي چې دا دواړه ک فرشتي دي او ک پیریان شیطانو عزازیل نو دا قابل د خلافت نو ځکه فرشتو کې صلاحیت نو او شیطان خدا الله نافرمانو نو چې الله نافرمان دی نو به الله احکامات سب زمکه جاری کی نو علم آدم الاسماء كلها زړه کې واچول منګ آدم علی السلام لراغه نمونه ضروری دلته د علمانه مراد تعلیم د استاد او د شاګرد نه دی یګنی استاد ناشتي او شاګردانو ته سبق خي نو الله ورته داسې تعلیم ورکو هغه تعلیم ته مراد نه دی ځکه بیا د آدم علی السلام غوړواله رانغي ته یو شاګرد ته سبق اوخای او بل ته سبق نه خای او بیا د دواړو امتحان واخلي نو خود به یو لورځي او بل لبنه ورځي ځکه یو ته تا خول له او بل ته نه دی خولې د دې خودلو نه مراد وعلمنا مراد اغا زړه کې اچول دي دا معنی د علامه الهام او زړه کې اچول دا امام راغب اصفهانی مفردات کې کړی دا
چې دین مراد هغه وذالک بالقائه فی روعه وذالک بالقائه فی روعه دا الله دا غزړه کې واچول یعنی صلاحیت پکې پیدا کو اوس کې اوسړه دا وای چې آدم علیہ السلام کې صلاحیت پیدا کو تو فرشتوں کی ولې صلاحیت نه پیدا کو جواب دا دی چې آدم علیہ السلام الله خلافت لا پیدا کړو او فرشتے خلافت لا نه پیدا اس کو سو کوئی چې داولینو نو بس د دې نه پر باندې دا مسله د تقدیر ده عالمان ذکر کوي بدریا درمنا په باره کې نستاد پلار د سوچ استاد پلار په باره کې او استاد پلار په باره کې چې استاد پلار کم سوچ او استاد پلار په باره کې دغه پلار دغه سوچ نو ته وایا هغه خپل بچي چې تر کار نه خلاص کړ د ستړیوالي نه خلاص کو هغه بیا خپل بچي د ستړیوالي نه خلاص کو هغه با خپل بچي د ستړی نو ته خپل بچي څنګه د ستړیوالي نه بچ کې نه دا الله په تقدیر دا ادا په تدبیر نه دا چې ته یې را بس پر اټولې کوم خپل بچي به مې بیا مزه کوي نستا به بچي